बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। زمونږه اولنی ټاپک دی د بایولوژي کلاس 9 انټروډکشن ټو بایولوژي چپټر دی او اولنی ټاپک دی بایولوژي. راځي چې بایولوژي انټروډیوس کو. واټ از بایولوژي؟ بایولوژي چې دا خانه د ټو گریک ورډز نه ډیرایوډ شي دا بایو اینڈ لوګوس. صحیح ده خانه. اوس بایو څه معنا ده؟ د بایو مطلب دا دی چې لایف او د لوګوس څه مطلب دی؟ د لوګوس مطلب دی سټډي. نو بایولوژي هم څنګه ډیفاین کوو؟ بایولوژي به موږ داسې ډیفاین کولی شو چې بایولوژي از د سټډي آف لیوینګ ارګانیزم. څه شی خانه؟ بایولوژي از د سټډي آف لیوینګ ارګانیزم مطلب دا چې بایولوژي چې دا د سالورونکو سیزونو مطالعې ته وایي. څه شي ته وایي؟ د سالورونکو سیزونو مطالعې ته بایولوژي ویلی شي. بایولوژي ورډ چې دی خانه دا کارلینیس چې دی فرست ټایم په 1736 کې دا یوز کړو. ها بایولوژي زموږ سره 3 میجر ډیویژنز دي، مطلب غټ کم برانچز چې دي، بیا د هغې فردر نور برانچز دي، خو غټ برانچز چې زموږ سره 3 دي. کم دي په هغې زموږ سره دی باټني. نو باټني چې دا موږ وایو د سټډي اف پلانټس. په دې کې موږ پلانټ سټډي کوو. د پلانټس چې څومره هم فنکشنز دي د هغې سټرکچر دی او که هغې هر څه دی چې ټول موږ سټډي کوو هغه موږ په څه کې دا فیلډ ته موږ څه وایو هغه باټني ده. بل زموږ سره دی زوالوجي. نو زوالوجي کې موږ انیمل سټډي کوو چې د سټډي اف انیمل. او دریم میجر برانچ زموږ سره دی، میجر ډیویژن زموږ سره دی مایکرو بایولوژي. نو مایکرو بایولوژي به څنګه ډیفاین کوو چې د سټډي اف مایکرو ارګانیزم. خانه هغه ارګانیزم موږ په دې فیلډ کې سټډي کوو کوم چې موږ په عامو سترګو باندې نشو لیدی، کوم چې لپاره چې موږ د کم د لیدو لپاره چې موږ ته د مایکروسکوپ ضرورت راپېښیږي هغه د هغې څیزونو سټډي ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو مایکرو بایولوژي. پای کې زموږ سره کم راځي اگزامپلز راځي وایرسز موږ سټډي کوو. نو دا هم انډر مایکروسکوپ کېږي، یا بیکټیریا ده یا مایکروسکوپیک فنجای چې دي دا هم چې موږ سټډي کوو دا ټول د دې مایکرو بایولوژي اگزامپلز راتلی شي. ښه اوس راځو برانچز اف بایولوژي له. نو برانچز اف بایولوژي کې زموږ سره نمبر فرست برانچ دی څه شی دی خانه؟ مارفالوژي. اوس مارفالوژي موږ څنګه ایکسپلین کوو، څنګه به ډیفاین کوو؟ موږ وایو چې د سټډي اف فارم اینډ سټرکچر اف ان ارګانیزم. په دې کې موږ د ارګانیزم فارم او د هغې سټرکچر چې دی هغه موږ ډسکس کوو. صحیح ده خانه. لکه فار ایگزامپل زه دا اخلم چې یاره فلای دی زموږ سره. صحیح شو. دا زموږ سره د فلای مارفالوژي د څه ډارسل ویو دی د لپاسه نه. زه دې کې وایم چې یاره په فلای کې چې پای کې یو هیډ ریجن دی، توریسیک ریجن دی، پای کې ابډامین ریجن دی. صحیح شو. ابډامینل ریجن دی. بیا د هغې وینګز دي. صحیح شو. بیا په هغې کې چې کوم مطلب نور پارټس دي هغه دا زموږ سره دلته کې منشن دي. داسې قسمه سټډي ته موږ د یو ارګانیزم هغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو مارفالوژي. او د څومره ارګانیزم چې موږ داسې قسمه سټډي کوو چې پای کې موږ فارم او سټرکچر چې دی هغه سټډي کوو نو موږ به څه وایو چې دا موږ د دې مارفالوژي سټډي کوو. ټیک ده خانه. اوس راځو نیکسټ برانچ لا. نیکسټ برانچ زموږ سره دی اناټمي. اوس اناټمي څه شی دی خانه؟ دا موږ ډیفاین کوو چې د سټډي اف انټرنل سټرکچرز اف ارګانیزم. یو ارګانیزم دی په هغې کې چې دننه څومره هم سټرکچرز دي په باډي کې دننه یعنې انټرنلي د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو هغې برانچ ته موږ څه وایو؟ هغې برانچ اف بایولوژي ته موږ وایو اناټمي. فار ایگزامپل دا کډني ده، کډنیز دي. نو کډنیز چې دي خانه دا خو په باډي کې دننه وي. صحیح ده خانه. د هغې نه علاوه هیومن هارټ دی، پینکریاس دی، یا د هغې نه علاوه هم سره لیور راځي. په باډي کې څومره هم دننه کم پارټس دي د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو اناټمي. بل برانچ هم سره راځي هیسټالوجي. هیسټو مینز ټیشو او لوجي مینز سټډي. نو موږ به څه وایو؟ د سټډي اف ټیشوز اف ارګانیزم. د ارګانیزم له ټیشو سټډي ته څه وایي؟ هغې ته موږ وایو هیسټالوجي. فار ایگزامپل هم سره ډفرنٹ ټایپس اف ټیشوز دي، نروس ټیشوز دي، ایډوپوز ټیشوز دي، کارټیلیج ټیشوز دي، کنیکټیو ټیشوز دي، یا نور ټیشوز چې کوم زموږ سره دلته کې دي. صحیح ده خانه. د دې ټیشو سټډي ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو هیسټالوجي. بل هم سره برانچ اف بایولوژي راځي فیزیالوجي. فیزیو مینز فنکشنز. نو موږ څنګه را ډیفاین کوو؟ چې د سټډي اف فنکشنز اف ډفرنٹ پارټس اف ارګانیزم. د یو ارګانیزم د مختلفو حصو د مختلف پارټس د هغې فنکشنز چې موږ سټډي کوو او دغې برانچ ته موږ څه وایو؟ دغې برانچ اف بایولوژي ته ویلی کېږي فیزیالوجي. بل برانچ زموږ سره د بایولوژي دی امبریالوجي. اوس امبریالوجي موږ څنګه ډیفاین کوو؟ دې کې موږ داسې وایو چې د سټډي اف امبریو. د سټډي اف امبریو اټس فارمیشن اینډ ډیولپمنٹ. د امبریو سټډي او د هغې فارمیشن او ډیولپمنٹ چې کوم کېږي د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو امبریالوجي. امبریو څه شی دی خانه؟ امبریو چې دی موږ وایو unborn or unhatched offspring. یو مطلب یو بچی دی
هغه د پیدایش نه مخکې چې کوم یي لکه پیدا شوی نه دته موږ سره ته موږ امبریو وایو. بل هم سره راځي ټیکسانومي. اوس ټیکسانومي موږ سوال چې د ساينټیفیک نیمینګ اینڈ کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم. فار ایگزامپل د دې ایکسپلینیشن بیا داسې کو. فار ایگزامپل یو انیمل دی هغه ته موږ په خپل لوکل کم زموږ په ملک کې هغه لپاره یو نوم استعمالیږي، په بل ملک کې هغه لپاره بل نوم استعمالیږي، په بل ملک کې هغه لپاره بل نوم استعمالیږي. دغه شانتي کپرس ک بیا د دیزی یو کس لاړ شي ولته انیمل لا غو چې دین دا نوم دی بل بو چې دا نوم دی پای کې مسله پیدا کیږي. دی ویني چې دی ساينټیسټ ولګي دا غي ساينټیفیک نیمینګ کړه دی، صحیح شو کلاسیفیکیشن یې کړه دی او ساينټیفیک نیمینګ چې دا ورلد وایډ چې دی هغه نونی ځکه چې هر ځای کې هغه نوم چې دی هغه په ټوله دنیا کې چې دی په هغه نوم باندې هغه سیز پیژندل کیږي. نو ټیکسانومي موږ څنګه ډیفاین کوو چې د ساينټیفیک نیمینګ اینڈ کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم دا ارګانیزمز چې کوم دي لیوینګ things چې کوم دي د هغې ساينټیفیک نیمینګ چې هغې موږ د ساينټیفیک یو نیم ورکړی او د هغې کلاسیفیکیشن یې کړی. لکه فار ایگزامپل دلته ما د هیومن کلاسیفیکیشن اخیستی لکه هیومن لپاره یوز کېږي هوموسیپین دا د ساينټیفیک نیم دی. دغه شان د هغې بیا چې کوم مطلب د هغې چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی هغه زموږ سره په دې ترتیب سره موجود دی. ښه بل بیا زموږ سره راځي برانچ اف بایولوجي دی سیل بایولوجي. سیل بایولوجي موږ څنګه ډیفاین کوو چې د سټډي اف سیلز اینڈ دیئر ارګانیلز. It is also called cytology. دا سیلز او د هغې کې دننه چې کوم هغه هر څه موجودي ارګانیلز چې کوم دي د هغې سټډي ته موږ څه هغې ته موږ سیل بایولوجي وایو یا ورته موږ سایټالوجي هم ویلی شو. فار ایگزامپل زموږ سره دا پلانټ سیل دی دا انیمل سیل دی چونکې دواړه لږ د یو بل نه ډفرنټ دی. د یو نه ما دواړه فار ایگزامپل تاسو دپاره دلته کې شو کړي دي. صحیح ده ښه نه په دې کې چې دننه دا څومره هم ارګانیلز دي ډفرنټ ټایپس اف ارګانیلز دي په دې کې دې ټول سټډي ته یا د سیل متعلق چې څومره هم سټډي راځي هغې ټول سټډي هغه موږ هغې برانچ ته څه وایو هغې برانچ اف بایولوجي ته ویلی کېږي سیل بایولوجي. بل زموږ سره راځي امیونالوجي. اوس امیونالوجي موږ څنګه ډیفاین کوو د سټډي اف امیون سیسټم اف ارګانیزم. په ارګانیزم چې کوم د ډیزیز خلاف یو سیسټم موجود دی چې د هغې نه زموږ له ډیفینس کوي یعنی د ارګانیزم ډیفینس سیسټم چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ امیون سیسټم وایو او د امیون سیسټم سټډي ته موږ څه وایو هغې ته موږ امیونالوجي وایو. صحیح ده ښه نه. فار ایگزامپل زموږ په باډي نه په باډي کې امیونټي چې کوم زموږ موجود ده هغه موږ له مختلف جرمز نه چې دی هغه موږ بچ کوي او زموږ باډي له حفاظت راکوي. بیا پای کې چې کوم پارټس دي امیون سیسټم کې هغه دلته کې مینشن دي. بل زموږ سره برانچ اف بایولوجي دی انټمالوجي. اوس انټمالوجي موږ څنګه ډیفاین کوو موږ د سټډي اف انسیکټس their locomotion reproduction etc. د انسیکټس سټډي ته موږ څه وایو هغې ته موږ انټمالوجي وایو. صحیح ده ښه نه. انسیکټس څه دي؟ انسیکټس زموږ سره مطلب مچۍ ماشي دا ټول په انسیکټس کې راځي. صحیح ده ښه نه. د دغې سټډي ته موږ څه وایو د هغې چې څومره هم د هغې سره ریلیټډ څومره هم سټډي ده د هغې سره ریلیټډ څومره هم څه موږ وایو هغه ټول چې دی هغه په انټمالوجي کې راځي. بل برانچ اف بایولوجي زموږ سره دی جینیټکس. جینیټکس موږ څنګه ډیفاین کوو چې د سټډي اف ټرانسمیشن اف کریکټرز فرام پیرنټس ټو اپسپرینګ. د پیرنټس نه اپسپرینګ ته د کریکټر ټرانسفر کېدو سټډي ته موږ څه هغې ته موږ وایو جینیټکس. فار ایگزامپل یو پیرنټ دی بل پیرنټ دی مطلب مور پلار دی د هغو بچو کې د هغو کریکټرز چې هغه نمایي که تاسو خیال کړئ اکثر د سترګو رنګ د هغې نه علاوه د یختو قسم لکه مطلب د چا هغه به هواري د چا هغه چې دی مطلب هغه ګونجي د چا به د غوږونو دا پوسکۍ چې کوم دي لوبس دا به اټیچ دی چا به فری دغه شانتي چې دی د هغې نه علاوه که تاسو کتی شئ په هغې کې نور کرکټرز چې کوم دي سکین کلر شو. صحیح ده ښه نه. دا کرکټرز چې کوم ټرانسفر کېږي د دې سټډي ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو د پیرنټس نه چې کوم اپسپرینګ ته یعنې بچو ته ټرانسفر کېږي دغې سټډي ته موږ وایو جینیټکس. بل برانچ اف بایولوجي زموږ سره دی بایوټیکنالوجي. بایوټیکنالوجي څنګه ډیفاین کوو ټو سټډي د یوز اف لیوینګ ارګانیزمز فار د ویلفیر اف لیوینګ تھنګز آر مین کاینډ. صحیح ده ښه نه. اوس بایوټیکنالوجي څه شی دی؟ بایوټیکنالوجي موږ وایو چې د څه شي د لیوینګ ارګانیزم سټډي چې موږ څه چل وکړو موږ هغه د هیومن ویلفیر دپاره چې دی هغه استعمال کړو. صحیح ده ښه نه. په هغې کې بیا زموږ سره مطلب موږ څه کولی شو فار ایگزامپل ټرانسجینیک انیملز پیدا کېږي چې یاره د مور میټ او د مور ملک د پروډکشن دپاره چې یاره ډېر پیت حاصل شي یا ډېره غوښه حاصله شي. د هغې نه علاوه چې دی موږ پې
ډیفرنٹ کاینډز اف پلانټس چې دی هغه پې مونږه پروډیوس کولی شو په هغې کې چې دی زموږ سره مطلب دغه چې دي کوم زموږ سره ټرانسجینیک پلانټس چې کوم دي یا جی ایم پپایا چې کوم جینیټیکلی ماډیفاید پپایا چې کوم مونږ په 8 کلاس کې ویلو دغه ټول چې دي دا په څه کې راځي دا په بایوټیکنالوژي کې راځي. بل برانچ اف بایولوژي زموږ سره دی انوایرمنټل بایولوژي. انوایرمنټل بایولوژي کې مونږ څه سټډي کوو خانه په دې کې مونږ سټډي کوو the relationship between organism and their environment. دا یو ارګانیزم د خپل انوایرمنټ سره چې کوم ریلیشنشپ راځي کوم تعلق راځي د هغې سټډي ته څه وایي هغې ته موږ وایو چې موږ کوم هغې سټډي ته وایي انوایرمنټل بایولوژي. بل برانچ اف بایولوژي زموږ سره دی پیراسایټالوژي. اوس پیراسایټالوژي به څنګه ډیفاین کوم وایو د سټډي اف پیراسایټ اینڈ aspect of parasites. So the parasite study of the aspects چې د هغې study ته موږ څه وایو هغې ته موږ پیراسایټالوژي وایو. پیراسایټ زموږ سره څه دي؟ پیراسایټ زموږ سره دا مختلف ټایپس دي، راوند وام یا هوک وام یا فلک یا علاوه ټیپ وام شو، نیماټوډ شو، پروټوزوا وغیره چې کوم دي زموږ سره ټول څه دي زموږ سره په پیراسایټس کې راځي. امیبا شوه دا زموږ سره مختلف ټایپس اف پیراسایټس دي. بیا بل برانچ اف بایولوژي دی سوشیو بایولوژي. او سوشیو بایولوژي کې موږ سټډي کوو په دې کې موږ سوشل بیهیویر اف ارګانیزم موږ سټډي کوو. فار ایگزامپل هیومنز شو یا بیز شو یا اینډز شو. صحیح شو بیز مطلب دا موږ سره چې کومې ګبینه مچۍ دي یا اینډز میږي دي د هغې سوشل بیهیویر یا د هیومن سوشل بیهیویر دا موږ سټډي کوو. دې ته موږ څه وایو؟ دې برانچ اف بایولوژي ته موږ وایو سوشیو بایولوژي. نیکسټ زموږ سره دی فارماکالوجي. فارماکالوجي موږ څه وایو چې د سټډي اف ډرګز اینډ دیئر افیکټس آن هیومن باډي. د ډرګ سټډي د ډرګز مطالعه د دوایانو مطالعه او د هغې اثرات په انساني جسم باندې د هغې مطالعې ته موږ وایو فارماکالوجي. بل برانچ اف بایولوژي زموږ سره دی پیرنټالوجي. اوس پیرنټالوجي څه ته وایي؟ نو پیرنټالوجي وایي د سټډي اف فاسلز. د سټډي اف فاسلز اف پاست ارګانیزم دا تیر شوي ارګانیزم کوم چې پخوا وو لکه اوس موږ لیدلي نه دي، موږ د هغې متعلق صرف اورېدلي دي، کوم چې د دنیا نه بیخي رخصت شوي دي. صحیح ده خانه؟ اوس په دنیا کې نه دي موجود. د هغې فاسلز چې موږ سټډي کوو دغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو پیرنټالوجي ورته وایو. اوس په دې کې زموږ سره دوه قسمونه دي. نمبر 1 قسم زموږ سره دی پلانټ فاسلز باندې پیلیو باټني ورته وایي. د سټډي اف پلانټ فاسلز. د پلانټ فاسلز مطلب پخواني چېرته بوټي دي اوس نه او بوټي موجود اوس نشته او د هغې فاسلز راښکاره شي د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو پیلیو باټني. یو زموږ سره د دې نه علاوه بل دی دویم نمبر پیلیوزولوجي. د سټډي اف انیمل فاسلز. اوس د انیمل فاسلز فار ایگزامپل پخوا په چېرته په زمانه کې ځناور مړه دي ختم شوي دي، خو هغه ځناور چې دی هغه په ځمکه کې دباو شوي دي. هغه ځناور چې د هغې هغه ډانچې یا د هغې چې کوم هغه وروسته څه پاتې شوي دي هغه راوتي د هغې مطالعې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو پیلیوزولوجي. بیا د هغې زموږ سره مختلف کلاسیفیکیشن شوی دی تاسو دا لیدی شئ. په دې باندې زموږ لیکچر چې دی هغه د برانچ د بایولوژي انټروډکشن ټو بایولوژي د هغې سره ریلیټډ چې دی هغه سرته رسي. امید لرم چې تاسو پې پوه شوي. که چا څه کوېسچن وي نو تاسو خپل کوېسچن کولی شئ. تھینک یو.